ورکړې وه، حکومت او بادشاهي م الله جل شانو ورکړې وه. نو وایي چې کله به داود علیه السلام ته نبوت د حکومت میلاو شو، بادشاهي میلاو شوه، بادشاهي م ورسره وه او نبوت هم ورسره و. نو داسې بعضې نیم ټایم کې به د شپې راووتو، دا خپل لباس به بدل کو، هغه بادشاهي لباس به لرې کو، عام لباس به واچو، د شپې به راووت، داسې به ګرځېدو، معلومات به کوو. او ځینې ټایم کې به داسې چې کم ښار ته کم لارې وي او خلک به قافلو والا تله، تاجران به راتلل، نو دا لباس به بدل کو، دې لارو ته به ووتو او د خلکو عامو خلکو نه به یې تپوس کوو، کله به یې څنګه چل دی د داود علیه السلام څنګه سړی دی، کله به ستاسو دا بادشاه څنګه سړی دی، رایه به یې معلوموله. نو خلکو به چې دی تعریف کاو، ډېر د انصاف حکومت یې چلاو، ډېر د انصاف حکومت یې چلاو. زمونږ د دې حکمرانانو په شان نه چې صرف په خپله ګېډه ډکوي او نور قوم دې په تندر ولګي، قوم باندې که د شین اسمان تندر را پریوځي کو، د باران تندر پې را پریوځي کو، اور پې بلیږي او کرځي، د قوم پروا چې د چا سره نشته دی، بس صرف خپل ځان راخستي، خپلو خېټو راخستي دي او ډکې نه شوي، دا خېټې ډکې نه شوي، څومره چې راوړي هغه ورکېږي، پکې پتې پکې نه لګي. احساس اصل وجه احساس نشته، چې احساس ختم شي، احساس د چا سره نه، نو هغه بیا په دنیا په دې شذورو باندې نه مړېږي، او په دنیا خو مړه اسیم نشته دی. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي که د یو کس دپاره یو وادي چې د سرو شي، یو وادي، او دې تمنا وکړي چې الله یو وادي راله د سرو کړي، نو وایي که دا یوه وادي د سرو شي او دی وي، نو ده ته اختیار ورکړی شي، بیا به تمنا کې الله یو ورسره بله نه راکړي. نو که دویم ورسه ورکړی شي، نو وایي بیا الله یو ورسره بله نه راکړي، نو ټول عمر به لګوي، خدای به پرې موړ نه شي او په پیدا به هم نه راځي، استعمالولی به هم نه شي، د ضرورت نه به ډېر زیات سی وایي، خو بیا به هم چې دی راجمع کول کوي، مړېږي به پرې نه. نو دا د انسان فطرت، خدا چې کله د انسان سره احساس نه دا بیا لګیایي، چې احساس پیدا شي، د بل چا احساس ورسره پیدا شي، نو بیا د آخرت او بل د آخرت غم، د آخرت غم چې کله د چا سره پیدا شي، نو بیا د نورو خلکو د ضروریاتو، د نورو خلکو د حقوقو خیال ساتي، بیا چې او په ما سره دا حقوق هم شته دی، په ما باندې د دې خلکو حق هم شته دی، دا زما ذمهواري ده، د دې خلکو په زمانه چې دی تپوس کېږي. اوس دغه احساس ختم شوی دی، ځکه خلک هغه لګیا دي د خپل ځان چې دی د خپلو مراعاتو د فرلګېد، نور د قوم پروا نشته دی. او دویم دا چې د قوم ذمهواري د دین کار، منګ اصل کې حقیقت پرې دین هم پرېښی دی، بېدیني او مادیاتو پسې روان یو، دین هم پرې، حالان کې ښکاره حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي کله زما امت داسې حالت اختیار کی چې د دنیا قدر و قیمت اختیار کوي، د دنیا چې دی هغه محبت د دې زړونو کې راشي، د آخرت هغه فکر چې دی د دې د زړونو نه به وځي، نو بیا به داسې حالت شي چې دی باندې به داسې ظالمان بادشاهان دا به چې دی مقرر کېږي. اصل د دین فکر زموږ سره نشته دی، دین کې دا ټول هر څه پراته، خو موږ دین پرېښی دی، نو دغه حالات را باندې راځي، دا حالاتو سره موږ چې دی به مخامخ یو. او د نوح علیه السلام ته الله جل فرمایي قوم ته څه ووایه چې تاسو استغفار وایئ، جمع سره استغفار شروع کړئ، ګناهونه پرېږدئ. تاسو باندې الله وایي زه په شیبو شیبو باران وکړم، تاسو باندې به زه چې دی د ځمکې او د اسمانونو د ځمکې نه تر نو د اسمان د تر اسمان رحمتونه راووروم، نو زما ګناهونه چې دی خلک په وړاندې روان دي او د آخرت طرف ته فکر نشته دی، نیکو اعمالو عباداتو طرف ته فکر نشته دی، نو قوم چې دی هغه د مصیبتونو سره مخ دی. نو داود علیه السلام به داسې کار وکړو چې روبو د خلکو نه به رایه اخیستله. یو ورځ الله جل جلاله باندې یو امتحان کو، یو پرښته چې د هغه انساني شکل کې راله، دغه رنګ را روانه وه. داود علیه السلام مړه چې عام یو کس را روان دی، هم دغه معمول مطابق یې تپوس وکړو، وایي څنګه چل دی دا ستاسو دا بادشاه داود علیه السلام دا څنګه سړی دی؟ یو دا ډېر ښه سړی دی، ډېر یو انصافداره سړی دی، ښه سړی دی، خو چې یو دوه خصلتونه پکې نه وي. هغه حیران شو چې کم دوه خصلتونه پکې نه وي، نو بیا به ښه سړی وي. و یو دا چې د خپل ځان خرچوم د بیت المال نه اخلي. نوجوان دی د خپل مهنت کولی شي، خپل مهنت نه کوي، د خپل ځان خرچم د بیت المال نه اخلي، دا خو د قوم چې دی هغه مال دی. موږ هم نن سبا احساس راځي د قوم مال دی که نه.
دا ویل د قوم مال دی نو خپله خرچه هم د بیت المال نه اخلي او د ځان سره سره د اهل و عیال خرچه هم د بیت المال نه اخلي. کو دا دوه صفتونه پکې نه وای نو نور ډېر زیات ښه سړی دی، انصافداره سړی دی. داود علیه السلام سره فکر پیدا شو، لاړی بس الله جل شنو ته چې دی مونځ وکړو، نفل یې وکړو، عبادت وکړو، الله جل شنو ته چې دی هغه جړه فریاد کړو، الله ما ته څه سند وښیې، څه کار راته وښیې چې زه په خپل لاس مزدوري کوم او د بیت المال نه چې دی پیسې نه اخلم. نو الله جل شنو ته یو دا اوسپنه چې دی د هغه په لاسو کې وي دا چې دی معجزه وکړي دا به نرمه وي، راوبس بالکل نرمه بوا. دویم د زغری چلی چې دی ورته وښودو، د زغری ایجاد د داود علیه السلام کړی دی. نو زغری چې دی هغه به جوړولي او بیا به خرڅولي. نو روایت کې هلته خو د قوم ذمواري ورسره وه، حکومت به چلاو. نو روایتو کې راځي چې یوه زغره به چې دی هغه د ورځې جوړوله او دا به په 4,000 درهمه باندې خرڅه کړه. نو 1,000 درهم چې دی هغه به د خپل ځان د اهل و عیال د خرچې دپاره چلول باندې راوسته. 1,000 چې دی هغه باندې به د بلې زغرې دپاره سامان اخیستو او 2,000 دا به خیراتي کول، به دا به مسکینانو فقیرانو محتاجانو باندې چې دی خرچ کول. دغه یو زغره چې دی دا به روزانه جوړوله او بعضې روایتو کې راځي دغه زغره به جوړوله دا به په 6,000 چې دی درهمه باندې خرڅوله. دغه 2,000 به د خپل اهل و عیال په خرچه راوستل، 2,000 چې دی هغه باندې به نور چې دی سامان اخیستو او 2,000 به خیراتي کول. بیا دا به چې دی بیا د فقیرانو مسکینانو دپاره هغوی دپاره خرچ کول. نو الله جل فرمایي چې موږ ورته وفرمیل ته عمل کوه او زغرې جوړو د دې د کړو اندازه مقرر کړه، بالکل په اندازې باندې برابر چې دی کړی به جوړوي. الله فرمایي زه ستاسو چې کوم عمل کې د هغې چې دی ګورم اینما ته چې کوم عمل کې الله جل فرمایي د هغې نه چې دی زه خبردار